کیږي را باندې. صحابي ورته وی د الله نبی ستا جسم خو به خاوري شوی نه، زما پیغمبر ورته سوی ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء، الله په ځمکه د نبی جسد حرام کړلی چې وی خوري، ځمکه یې چېرته خوړی شي. او دویمه دا ده د نبی جسم مبارک حدیث کې راځي دا د جنت نه پیدا دی، د عامو انبیاء جسم د جنت نه پیدا دی، د مصطفی جسم د جنت الفردوس نه پیدا دی. سمجھ ته مسله رااله؟ او په دې باندې یو دلیل ذهن ته واچوئ. نبی علیه السلام وفرمایل خلقت انا ابوبکر و عمر من طین واحد، زه ابوبکر عمر موږ د یوې خاورې نه پیدا یو. دا چا وی؟ رسول الله وی موږ زه ابوبکر عمر د یوې خاورې نه پیدا یو. د نبی جسم د کمې خاورې نه پیدا دی؟ د جنت الفردوس. او د پیغمبر جسم چې په کم زګین کې خخ دی د دې په باره کې حدیث کې راځي. قرآن سوی منها خلقناکم و فیها نعیدکم، د کم زینه می چې پیدا کړی هغه زګین کې به خخیږي، هغې ته به واپس ځي. نبی چې په کم زګین کې دفن دی د هغې په باره کې راځي ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه، زما د کور او د منبر په مابین کې چې کومه حصه ده دا د جنت حصه ده. نو د نبی جسم د جنت نه پیدا دی، د نبی جسم په جنت کې خخ دی. مثال واورئ، ابراهیم خپل زوی اسماعیل ذبح کاو، د الله په لاره کې قرباني کاو. ابراهیم چړه لګی، چړه کار نه کوي، الله ورله څه راولېږه؟ ګډ د کم ځګین نه د جنت. وجه دا ده که اسماعیل جسم د دنیا د خاورې نه پیدا و بیا به د دنیا ګډ ذبح کېدو. کله چې د اسماعیل جسم د جنت د خاورې نه پیدا دی په قربانۍ کې د جنت ګډ لاړ. دغه شان د نبی جسم د جنت الفردوس د خاورې نه پیدا دی، د جنت الفردوس په حصه کې الله دفن کړل دی زموږ نبی. دا د ځمکې لاندې نه دی، د خاورو په جنت په حصه کې دی. او وی فرمایل خلقت انا و ابوبکر، خلقت انا و ابوبکر، زه ابوبکر عمر موږ د یوې خاورې نه پیدا یو. دا وجه ده چې د هغوی جسم هم د پیغمبر خواته په یو زګین کې دفن دی. دې کې روایت کې راځي خمیر الله په جسم کې د جنت اچي. او سمجھ ته مسله څنګه راشي؟ آسان الفاظو کې یاد کړئ. خوله ستا جسم تم راځي، خوله زما جسم تم راځي، زما او ستا د جسم د خولې نه بدبو راځي، د پیغمبر د جسم نه خوشبو ځي چې خوله راشي. و سوال لا دی د جنت په خاوره کې خوشبو ده، د ځمکې په خاوره کې بدبو ده. دی وجه نه د پیغمبر د جسم نه خوله ځي، خوشبو راځي، وجه جسم جنتی دی. زما او ستا د جسم نه خوله ځي، بدبو راځي، وجه جسم د دنیا د خاورې نه پیدا دی. سمجھ گیا؟ زما او ستا په لاړو کې وایرس دی، جراثیم دی، د پیغمبر په لاړو کې شفا ده، وجه د جنت نه جوړه ده. زما او ستا دنیا د خاورې نه، دې کې بیماری د جنت کې صحت یابی ده. اوس به سمجھ ته راغلی. ما ذکر دا کاو چې د الله بنده دا د مسلمانانو کوم عقیده ده؟ من زارنی قبری، چا چې زما د قبر زیارت وکړو، رسول فرمایي زما د قبر د زیارت په نیت راغی زه به ورله شفاعت کوونکی جوړیږم. تر ننه تاسو ګورئ 1400 کاله وشو، ما ته به داسې یو اهل سنت حاجي یا عمرې والا ونښی چې هغه حج عمره کړي او د مصطفی د قبر دیدار لنی تلی، هلته صلات والسلام لنی تلی. تا ته دا څنګه فروعي مسله ښکاري؟ ته څومره قابلې ماشاءالله. که سعدي رحمت الله علیه به دقه فرمایل کنه یو من علم 15 من عقل، دا ډیر لازمي شیز دی. دا د متواتر عمل نه د مسلمانانو ثابت عقیده ده. ان تر دې رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلی عند قبره سمعته، د قبر صدرابان سلام وایو اورمي، ومن صلی علی نائیا ابلغته، لری دی وایو الله را رسي، لری نه دی وایو الله را رسي. فروعی ده، عجیب خلق دی. د دې زمانی مولای راغسته د صحابو سره برابر کړي.
بیا وایي لیکلي دي صحابه دې باندې اختلاف صحابه خو په هېڅ کې اختلاف نه کړی اختلاف خو تاسو راایستی دی وروسته فرقې ایجاد کړې نوي فرقې د اسلام په نوم راوایستې اختلاف خو تاسو راایستی صحابو ته به دې کې د اختلاف څه حاجت و صحابو ته خو ابوبکر وصیت وکړه لږ تفسیر کبیر د امام رازي اوچت کا چې زه وفات شم قبر دفن جنازه مې وکړئ خو قبر ته به مې د هغې پورې نه وړئ ځکه زما قبر د مصطفی خواته دی تر څو چې تاسو تپوس نه یې کړی صحابو جنازه اوچته کړه د نبي علیه السلام د روضې مخې ته یې راوړه تفسیر کبیر اوچت کا فرمایي اجازت یې وغوښتو یا رسول الله ابوبکر فی الباب ابوبکر بالباب ابوبکر په دروازه کې دی دردننه کو که نه د روضې نه ورته آواز راغی ادخلوا الحبیب الی الحبیب حبیب د حبیب خواته ورسوئ دا دوم